الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور فدا محمد یو نوي ویډیو سره په خپل دفتر کې حاضر یم او کارپروش په دفتر کې. نن زموږ رپورټران راغلي دي، هغو سره موږ خبرې کوو د خپل چینل په باره کې او تاسو سره ملاقات کوو. اساسات کارپروش نیوز ولې راوویستو او د څه دپاره یې راوویستو؟ د خپل اواز دپاره یې راوویستو، زموږ د ملګرو د اواز دپاره یې راوویستو او د هغه خلکو د اواز دپاره یې راوویستو چې د هغو اواز نه اورېدل کېږي. د هغو اواز به سواد کارپروش نیوز د اوچتئ او د هغو مسلې به اعلی حکامو ته رسئ. که هغه د هر یو د بېبسې انسان مسلې هغه به اعلی حکامو ته رسئ. دا زموږ فرض کې دي. سواد کارپروش نیوز لایک کوئ او ډېر ډېر لایک درخواست کوو چې دا چینل تاسو دا کې څومره زیات چې تاسو کته کېږي نو تاسو یې وګورئ، ځکه چې دا د یو غریب طبقې یو چینل دی او زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې دا چینل وګورئ او ډېر تاسو ځان ملګري او دا چینل کته کېږي نو د دې سره به موږ ته ډېر زیاته پرېږدو. زما نوم جمعه رحمان، زه سوال کوم چې دا چینل راویستی دی، زه دوی ته مبارکي ورکوم او د دې چینل په دغه باندې زه د خپلو مشرانو نه د دې مالکانو نه دا مطالبه کوم چې دا کارپروش طبقه ډېره غریبه طبقه ده، د دې سره دې هر قسم تعاون وکړی شي. دلته زموږ وزیر اعلی صاحب راغلی و چې د سواد صحافیانو ته د میډیا قانوني اعلان کړی دی. میډیا قانونیانو تقریبا چې هر څه کړي دي. زه د وزیر اعلی صاحب نه دا مطالبه کوم چې زمونږ د غریب کارپروشو لپاره د هم د میډیا قانوني اعلان کې او زر تر زره د هغې باندې عمل درآمد وکړي. دا چینل چې راویستو دی چینل په هغه باندې موږ څومره کسان دي څومره ملګري دي په دې باندې خبر شي او زموږ د اواز ورسېږي. ځکه چې موږ ډېره قرباني ورکړې موږ دې په دې د ویډیو ته بس د یو پولیسي قرباني مو وکړه چې موږ دې په دې وګرځېدو یو ډېر بل ته موږ اخبار ته زنجار بل ورته ورسوو. په هغه ورځ د صرف خلکو د اخبار کتو او چینل یې ملي دا چینل نه وو، ټلویزیون وو او چې موږ د اخبار ته هم هلته ورته ورسېدل او سړی وایي چې موږ په اخبار باندې سب ورسېر وکړو. د اخبار خلک خراب شو، حکومت موږ په خاص زموږ سره د مزدور سره د امداد وکړي. ادب بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول مخکې خو زه تاسو ته مبارکي درکوم چې لکه تاسو دومره لکه یو سوچ یې وکړو د غریبانو لپاره او خپل ځان د اواز د اوچتولو لپاره لکه موږ به د خلکو پیغامات خلکو ته رسوو. لکه وزیر اعلی راغلی دی، فضل حکیم مو خپلې وعدې کړي دي. پکار دی چې اخبارپروش ولهم سره منظور کړي، د دوی باندې نظر وکړي. خامخا د دوی غریبانان دي لکه څه وسې نه کېږي. لکه پکار دی په اخبار کې دومره څه نشته. زه په خپله اخبارپروش یم، ما ته د هر څه پته ده، نو پکار دی چې د دوی لکه پوره امداد. زما نوم اسماعیل دی او د اخبارپروش ممبر پاتې شوی یم. خو نن چې زموږ کوم ملګرو کوم اواز اوچت کړی دی نو خپل چینل یې نو ماشاءالله زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم. څنګه چې تاسو واورېدل زموږ د ملګرو خپلې خبرې وکړلې او دغه یې وکړل او اظهار یې وکړو تاسو ته زموږ په چینل په مطابق باندې زموږ یوټیوب چینل چې دا کوم فولو کړی د خپل اواز اوچتولو لپاره. چا ته پته نه وه چې اخبارپروش هم یو تنظیم شته او که نشته. تنظیمونه ډېر دي خو لیکن هغه د بدماشۍ لپاره دي. خو اخبارپروش داسې محنتکش چې هغو بدماشي نه کوي. سهار راپاسي خپله مزدوري ماسپښین پول وکړي، هغې نه بعد خپل کورونو ته ځي او ښه په خیر خیریت باندې د چا سره شر ساتل والا نه وي، وایمو والا نه وي، نه سیاستدان نه وي، نه پالټو والا دي. خو لیکن مسله دا د افسوس په دې خبره دی چې نن زموږ اواز اوچتولو والا دونه موږ صبر وکړو خو لیکن چا اوچت نه کړو. موږ څه ورځې کې ځان خاموشه کړو. موږ وایو چې زه زموږ لپاره نور څوک هم لګیا شي زموږ خلک پېژان جوړ کړو. خو زموږ خاموشي چې کومه وه هغه د خلکو غلطه نتیجه چې واخیستله. حکومت خو موږ ورته اخبارپروش څه ډول انسانان ښکاري چې دا انسانان دي که دا ځناور دي. ولې چې موږ سره سوتېلې په شان دې سلوک کېږي. خلکو سره کم یونین چې جوړ شي د هغې ته کم مراعات میلاوېږي، کم دغه میلاوېږي د حکومت ته طرف ته هغه مراعات موږ ته نه میلاوېږي. نه موږ ته اوسه پورې د حکومت ته طرف نه هېڅ امداد نه ریلیف میلاو شوی دی. خو موږ د حکومت چې څنګه کارکردګي خپله ښایي چې موږ دا وکړو زموږ بدلون راولو د اول چې زموږ یې شروع وکړي. زموږ دا کمزورې طبقه ده، بلکل واحده کمزورې طبقه په سواد کې چې ده اخبارپروش دي. د هغو بل څه ضرورت نشته.
خپل کاروبار چې دی هغه صرف اخبار فروشي باندې کوي دغه نوکري نشته نه څه تنخواګانې نشته یو خو چې دی بیماري راشي اکسیډنټ وشي موږ خپل خرچه په خپل باندې مرګري په خپلو کې چندې راغونډې کوو اتیا سل روپۍ راغونډې کوو هغه مرګري هغه دارو درمل پې وکړو مالي حالات دي ډېر کمزوري دي تاسو د حکومت څه اپیل کوئ او څه ته غواړئ تاسو موږ حکومت ته دا وایو که نه چې اخبار فروش یو طبقه چې ده ډېره کمزورې طبقه ده نن سبا حالاتو کې چې دې ډېره کمزورتیا او مهنګایي چې کوم توپان راپور شوی دی هغه پرون پر اصلي زموږ پر اخبار فروش باندې پرېوتی دی ولې چې هغو کاروبار بلکل طالبه کوئ او زموږ خو ډېر شي ملګري چې هغه په ځینې په کورونو کې پراته دي او فعالیت وایي په دې اړه تاسو څه وایئ مونږ خو حکومت نه یقین نشته چې زموږ ورسره امداد وکړي خو لیکن زموږ خپل طرف نه چې موږ کوم ملګري بیمار شي یا دغه شي نو موږ کوشش وکړو دا چې موږ له خپل طرف نه خپل امداد وکړو زموږ سره چې امداد نه چې هغه ریلیف موږ ته ملایږي مزید دا کې اخبار فروش چې یوازې بیماریان زموږ ملګري په لسو کالو نه په کور کې پروت دی بیمار پالج اٹیک پر راغلی دی هغه اخبار فروش چې کوم اخبار فروش عدالتونو ته اهم ځایونو ته اخبارونه وړلو او مزید لیکن هغه امداد لپاره داسې څوک نه وو د هغې په ټیکهدارانو کې چې هغې تپوس یې کړی یا مالي امداد یې ورسره کړی دی او موږ خپل طرف نه دا کوشش وکړو چې موږ د 50 شپېته زره روپۍ خپلې مو سره غونډې کړو هغو ته ورکړې کورونو ته او نور هم امداد په شکل کې روژه په روژه باندې چې څه وسه کېږي هغه له موږ کوو وزیر اعلی محمود خان نه البته کوو پرې عوام چې د دې اخبار فروش یو طبقې ته هم نظر وکړي ولې چې اخبار فروش یو کمزور طبقه ده څنګه چې تاسو د صحافیانو وروڼه لپاره زموږ وروڼه دي اعلان کړی دی میډیا کالونۍ نو دا شانتې د اخبار فروش کالونۍ اعلان وکړي ولې چې هغه کرایي په کورونو کې اوسېږي او ډېر زیات کمزوري طبقه ده او مالي حالات کې هغو دونه نه چې هغه نن سبا چې کوم حالات کې هغه برداشت کړي من په حکیم تم دا وینا کومه لیکن تا اوسه پورې د اخبار فروش نه تپوس کړی چې تا باندې څه تېرېږي تا ته څه ضرورت شته پورې اسد کیسر راغلی و د خپل دغه پروګرام ته راغلی و او موږ ته دا وینا کړې وه چې ورسره په واپسۍ کې په ګاډي کې بند حکیم وم او زه هم وم دواړه ناست وو زما تعلق ورسره د صحافیانو هم وکړو چې دی اخبار فروش صدر دی او دې سره تاسو د سبا ورځې خو ستاسو حکومت راغی نو لږ دغه ردون کوئ نو هغه په جواب کې ما ته وویل بلکل ستاسو زموږ وروڼه موږ تاسو چې څه قسم خدمت یې موږ تاسو له کوو په نیمه شپه کې هم موږ تاسو ته ځان حاضروو دا ستاسو له کلي یا فضل حکیم دا ستاسو له کلي دی تاسو څه مسایل دي څه دغه هغه ده ته وایئ خو موږ فضل حکیم ته څو پرې دغه وکړو وینا وکړه چې هلکه موږ د وزیرانو لږ ټایم راوله لږ ټایم موږ راوله چې موږ هغه سره ملاقات وکړو د اخبار فروش د څه مسایل دي څه دغه موږ هغه ته خپل پیش کړو لیکن اوسه پورې چې موږ ته هغه ټایم موږ ته میلاو نه شو چې موږ خپل زړه حال ورته ووایو چې موږ څه مسایل دي څه تکلیفات دي پکار دا چې حکومت سره موږ سره دا وعده کړې وه چې موږ تاسو د اخبار مارکیټ جوړ کړو او میډیا کالونۍ په شانتې وه تاسو د اخبار فروش کالونۍ هم جوړه کړو خو لیکن نن چې دی هغه قومي اسمبلي سپیکر دی او په وزیر اعظم پسې دویم نمبر عهده ده لیکن افسوس خبره دا ده چې اوسه پورې زموږ هغه کمه شنوایي چې ده اوسه پورې ونه شوله ولې چې اخبار فروش ډېره کمزورې طبقه ده وعدې موږ سره شوي په هغې باندې شنوایي وکړي عمل در موږ کوشش کوو چې خپل دا چینل موږ د دې اواز لپاره اوچت کړی دی چې زموږ د اواز د حکومتي سطح باندې او د عوامو ته هم ښکاره شي چې اخبار فروش هم یو تنظیم دی او په دې هکله باندې زموږ سره ریلیف په شکل کې یو ذریعه جوړه شي خو زموږ دا طبقه داسې ده چې کوم حالات موږ تېر شو کوم تېرېږي که موږ وینا کولو والا څوک شته نه نو د دې لپاره موږ یوټیوب باندې یو خپل چینل د اخبار فروش نیوز چینل پوره کړی دی موږ د خپل اواز په خپله اوچتو د دې ملګرو په دغه باندې موږ په دې په باره کې موږ په بازار کې د اخبار فروش نه هم انټرویوانې کوو د عوامو نه هم خبر پرې وکړي